أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت په آیات کې فرمای عقلی دلایل الله رب العزت وی په خپل ذات باندې چې الله رب العزت پیدا کوونکی دی او خالق لا یزال. اوس الله رب العزت فرمای افمن آیا هغه ذات یخلق چې پیدا کول کوي کمن پشان د هغه چا دی لا یخلق چې هغه پیدا کول نشي کولی هغه پیدایش نشي کولی دا چا افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي. خدای خو درته خپل دلایل ذکر کړه پرون هم لاړ عقلي دلایل چې دا باران راوروم دا چې دی نو میوې پیدا کوم دا انګور پیدا کوم دا کجوري پیدا کوم دا چې دی مختلف دلایل یې پیش کړو. بیا په هغې کې عقلي درته ووي چې په دې کې د خدای پاک نښه ده په دې کې نښه ده په دې کې نښه ده. الله رب العزت وی دا ټول چې درته ما ذکر کړه نو زه خو پیدا کوونکی شم. او کمن لا یخلقو هغه سیز هغه ذات هغه بنده هغه بت چې هغه د سره پیدایش نشي کولی نو تاسو هغه زما په مقابله کې ودرو. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي. د څنګه کیدی شي غلام او آقا په یو قطار کې تا ودرو دواړه د سره برابر کړو او دلته خدا غلام او د آقا خبره نه دلته خدا خالق او د مخلوق خبره ده دلته خدا پیدایش او د نه پیدایش خبره ده. الله رب العزت وی پیدا کوون کی زیم خالق زیم مالک زیم رازق زیم نو واحد لا شریک هم زیم. او دا کلمه دغه تقاضا کوي زمونږ موږ وایو لا اله الا الله نشته دی لایق د عبادت کدا عبادت لایق دی صرف ذات د الله رب العزت دی. دا زمونږ نه غواړي دا کلمه چې بل ذات داسې نشته چې موږ د هغه په نوم باندې منښته وکړو. خو هغه د لوی نه لوی شخصیت ولې نه هغه د لوی نه لوی شخصیت ولې نه خو د هغه په ذات باندې منښت نظر او نیاز نشته. دا د چا په نوم باندې دی دا د الله رب العزت په نوم باندې دی. بل څوک د قدرت کامله اختیار چا سره نشته چا سره قدرت کامله نشته. قدرت کامله چې چا سره دی هغه صرف ذات د الله رب العزت. بل چا سره کل اختیار نشته د کائناتو بل چا سره د مړه کولو اختیار نشته بل چا سره د ژوندي کولو اختیار نشته بل چا سره د بیماری اختیار نشته بل چا سره د روغولو اختیار نشته. دغه اختیار چې دا صرف د الله رب العزت سره. دا ټول د کلمې چې لاندې راځي دا حالي هغه څه شعرونه دي هغې کې وایي چې وایي ښه عجیبه داسې لویه قصیدې ده هغې کې چې هندو شرک وکړي نو موږ هغې ته شرک وایو خو که موږ خپله د خدای سره په ذات کې شریکان پیدا کړو نو موږ هغې ته شرک نه وایو. نشته دی علم غیب کلي بل چاته علم غیب کلي چې چاته دی هغه صرف ذات د الله رب العزت دی دا د هغه خاصه ده. او نشته دی سرخ کته کول د بل چا درته مگر که سرخ کته کې دا به صرف د الله رب العزت په در کې ښکته کې او الله ته بیا ښکته کې. نه دا مونږ وینو دا خو د لیدلو کار دي خلک په خدای یقین وکړه قبرونو ته سجدې لګوي او ستاسو به دا مرادونه پوره شي دا به پوره شي. دا بل از مې کتو د خواجه معصوم رحمه الله قبر له خواجه معصوم صاحب هغه کتاب چې وګوره د توحید ته وګوره هغه څنګه دلایل هغې نه ذکر کړي دي هغه څنګه چې د تصوف په کومه طریقه پاک کړی دی او څنګه یې ذکر کړی دی او د هغه په قبر باندې
نو په خبر خپل هم سجده لګوي لاندې هم ورته لګوي بیا چې د دعاګانې وي غواړم او ستانې غواړم او بیا ښځې هم ورته ورتي ته هم ورته سجده ولګو الله رب العزت یا دا نور زمونږ دا چې کوم نږدې دي دلته او ځای په ځای دا راغول زمونږ خو عالم را روان مونږ خو لاګیر چاپېره اوس لا کاڼي مګي دي لا دونه ترقي نه ده کړې نن دا زنانه چې تو لړ شي دي دا قبر نه تو راتو شي یا کاڼي چې ډېر ورپسې دغه شي نو دا پلانکې شي دوی دې خلکو خوب کې ولیده او دا پلانکې دی او دا افمن یخلقون بیلیګر مودي صاحب کوي الله پاک دې په قبر مارات وروي دا مالدارو ښځې چې دی په یو ځای تبادیه په کلبونو باندې په مارکیټونو باندې په دې شیزونو تبادیه د غریبانانو په زیارتونو په دغه شیزونو تبادیه افمن یخلقو آیا هغه ذات چې پیدایش پیدا کول کوي کمن پشان د هغه چا دی لا یخلقو چې پیدا کول نشي کولی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي وان تعدوا او کچرتا دغلتا یو نو هغه به ځان ځان کیسې جوړولې او بیا به کولم خلک دې مړو مړو باندې ګرځي دا تاسو ملړه خوشاله کې یو 10 روپے ورکې کتیل مو ورکې په مړ مړ چې څو تکرونه کوي 1 روپے مو ورکې دغه کاروبار خلک جوړ کړي دا چې ته غریب مالدار پیژنې بس یا دونه د خسړې بیا ورشه چرته پور کې ورکه خو چې دا تمه پیدا نشي چې مال په مړو بدغه کې پیسې راکړي چې سبا ته لوبه نه جوړوي یو پاسې دلې نه یو لا ناس نه بل پاسې بل لا ناس نه بل پاسې هغه بازان کیسې جوړوي د دارالعلوم دیوبند یو عالم فارغ و دلته کې دي خلک پیژنې نږدې چرته ومه انو مې رانو سیر نیاغه ته تاسو دلته زموږ دی کې نه دی ځان لګ باب نیاغه ته تاسو کا عالم راته وی چې لکه ته د ځان نه کیسې کې نو دا خو ورته د احادیث ته ځان ځان خبرې اخلي نیاغه ورته دا وسړي د عبرت ته پاره نیاغه ورته چې نیاغه دوه درې جمعې یاره جمعه به چې تقریر کوي چې کټا سړیا نو دا خدای پاک چې وایي لقد کان چې الله رب العزت چې فرمایي د قران په دې کې څو کې مې عبرت یې په دغه کې عبرت نشته ته پس خپل جوړه په دې کې عبرت ته د ځان نه خلق جوړي وان تعدوا الله رب العزت د نعمتونو ذکر وکړه الله رب العزت د نعمتونو ذکر وکړو چې د نعمتونو ذکر وکړو دلته د نعمتونو راول الله رب العزت فرمایي چې دغه نعمتونه ما چې درته کوم وي دا مې درته لږ ذکر کړل او که څومره یو نه د سترګې یو نعمت ته پدې کې څومره آلات دي څومره پروګرام دي چې ته د هغې شمیر شروع کې صرف د سترګې نه د هغې شمیر هم ته نشي پوره کولی چې پدې کې دننه څومره سیسټم دی الله رب العزت فرمایي وَإِن تَعُدُّوا كَجَرْتَ تَاسُ شمیر شروع کې کجرت شمیرو کې نعمت الله د نعمتونو د الله تعالی لا تحصوها نور بنکه د غشمیر لرا یا بونکلی شه د غشمیر لرا وبنکه د غشمار ان الله یقینا الله رب العزت غفور بهانه کون کی دی رحیم او رحم کون کی دی الله رب العزت فرمایي چې د نعمتونو زمان دانش شمیر دي خو بس دا هو د الله رب العزت احسان دی چې څومره نعمتونه کوي تاسو ناشکری کوي بیا در باندې الله رحم کوي د عذاب نه بچ ساتي الله دې بچي والله یقینا الله رب العزت یعلم بوهیږي ما په هغه څه باندې تسرون چې تاسو پټوي و ما په هغه څه باندې تعلنون چې تاسو اعلان یې کوي و ما په هغه څه باندې تعلنون چې تاسو ښکارا کوي الله رب العزت وایي په ظاهر باندې زبرګي په ظاهر باندې نیک سړی په ظاهر باندې پاکبازي او دنه د کوم پروګرامونه چلیږي الله رب العزت په دې ټولو باندې کوي یا دنه د چاته کوم کنده جوړه کړی دا الله وي په هر څه باندې کوي الله رب العزت دې مون ظاهر او باطن پاکي بیا الله فرمایي والذین وهكذان يدعون چرابلی من دون الله ما سوا د الله رب العزت نه یا والذین وهغه بوتان لرا يدعون چې دی رابلی من دون الله په مقابله د الله رب العزت کې لا يخلقون دی قدرت نه لري د پیدا کولو شیئا د هیڅ وهم يخلقون او حال دا دي چې په خپل پیدا شوي دي پیدا کړی شوي دي
الله رب العزت فرمایي وای دا کوم بوتانو د چې ټیټ پاس کیږي دا سجدې چې ورته لګي او په کروڑونو بوتانې دي سه به یو خدای نه دی پکې چې کوم مکانې خوخیږي وای دا زمونږ چې دی خدای شغه زوړ ورځي دا وای دا دي چې صدا خدایان وای الله رب العزت وای دا خو په خپل پیدا کړی شوی دا بس پیدا شوی دا خلک اموات مړدي غیر احیا بغیر د ژوند مړدي دې که وسسا نشتا یا سپکې د حیات نمونه نشتا نو دی بسوکی وما یشعرون او دی شعور نلری ایان یبعثون چې کله به دوباره پاسولی شي الہکم معبود ستاسو الہ واحد دک یو معبود دے سوکتے اللہ فالذین بساکسان لا یؤمنون چی ایمان نروڑی بالآخرت بآخرت باندی قلوبهم زلون دوی منکر دی وهم او دوی مستکبرون تکبر کون کی دی اللہ رب العزت فرمائی آسوک چی ایمان نروڑی دی زلون منکر دی دا حق شناسه ورته نشته په حق باندې د پوهېدو کوشش نه کوي دا ولې وجه غټه څه ده وهم مستکبرون دي تکبر کوونکي تکبر عزازیل لرا خوار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد شیخ سعدی رحمه الله فرمایي وی تکبر شیطان چې دی هغه لعنتي که خوار وزار یې که د ټول عمر جیل ته ورویشته قیدخانې ته ورویشت هلکه سجده وکړه الله ورته وایي انا ز سجده وکم پس پګل ز سجده وکم ته ته وي زه وره يم ددنه تر سوچ را مې ولا تصوف ولا چې کوم د تصوف نه جوړ وي یو خبره پکې دار چې دا مې ولا ټکی به د ځان نه ختمه چې ز سیم علي ګلی دي هم وي خلک وي چې هم چو مندي ګری نیست بزما پشان بل سوک نشته نه پیرزول بیکار سے لیکل یا سے کہتے مطلب دا هم چومن ډنګری نیس زما پشان بل ډنګر زناور نشته وای دا سر کی دی دا د ځان نه باندې غسیس خدمت چې بای ز سیم او چې تر کومه پورې بچا کی کم شاګرد کې دا پروت چې بای ز سیم او دا استاد سند دا شاګرد د استاد نه پیژ نشي حاصلول کم مرید کې دا پروت چې بای دا پیر چې زه دیم خوې خزم رسیدلې نو دې د پیر نه پیژ نشي حاصلولې کم شاګرد کې دا وی چې دا شیخ چې دا کمزوري دی او زه په دې سیس باندې پوهیږم نو دې د خپل استاد نه نشي حاصلول ځان به ختمه کیسه به ځان لا ختمه او ځان به هیڅم نه غاڼې بیا به تر کمال مرتبه ترس بیا به تا ته مرتبه ملاوي او غزان څه غاڼې نو بیا به ته مرتبه بګرانه ملاوي مرتبه بیا شته نه ده سره الله وی لوی علت دی چې دې تکبر کوي بیا الله وی لا جرم خامها حق خبر دادا ان الله چې یقینا الله رب العزت یعلم پویا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی چې الله رب العزت وی چې الکبریا و ردای وی دا لویوالي زما صادر دی او بل حدیث کې ورسره بیا د لن تذکر امر راغلی دا او بیا الله رب العزت فرمایي دوه قسمه حدیث دی بیا د حدیث مفهوم بیانو چې څوک دغه صادر زمانه راخل غواړي یا شلول غواړي نو یو کې راځي د 60 بمات کم او جهنم ته به گزار کم او یا به پړ مخې جهنم ته ور گزار کم دا خدای صادر دی لویوالی دا صرف د الله سره هاي او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وای ته تکبر بس کوي دا انسان تکبر بس کوي وای دې چې کله او د اسمان دی کوي وای دې لږ ځان ته وګوري لاندې چې د انسان نه روزي سو او دې تکبر کوي یقینا چې انسان کله ځان ته خیال وکړي ته تکبر په پیسې کې پیسې سر بسو کې خو خوراک وو کې کور په جوړ کې دا غي نه صدا سي ګولونه جوړي علي رضی الله تعالی عنہ ویل ځان ته وګوره ها زموږ هغه ته یو ملګری موږ ته بخلې دوی خبره سم کړي هغه وی غټ کټ انسان یو چې ډاکې شي ځان سره بیان شي حساب نو انسان داسې دی تکبر کته ارسوم راوکی تکبر کته ارسوم راوکی نو دا خدای نه به کم خیال شي نو تکبر ما دا ځان نه ختمول لا جرمها مهدا حق خبر دا اغسلا ان الله چې یقینا الله رب العزت یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې
یسرون چې دی پټوي و ما په هغه څه باندې یعلنون چې دی ښکاره کوي انه یقینا خبره ده لا يحب المستكبرين چې الله انه یقینا خبره ده چې الله رب العزت لا يحب المستكبرين من کوي د تکبر کوونکو سره الله رب العزت چې تکبر کوونکو سره مینا نه کوي او پنسي دي چې ښکته کړي ګیټې دي پټې کړي حدیث شریف کې راځي چې دا د تکبر نه خل او الله رب العزت ورته د رحمت په نظر باندې نه ګوري او الله رب العزت به ورسره خبرې نه کوي او الله رب العزت به د ګناهونو نه پاکي حدیث کې راځي بیا خپل سوچ کړئ واذا قيل لهم تاسو توسانی پیشن د انګريزانو خوخکاری او که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره مبارکه درته خوخکاری تاسو ته په هغه پیشن ځان خوخکاری په هغه سنت درته ځان خوخکاری په هغه درته د پیغمبر په طریقه درته ځان درون ښکاری او که د نن د څخه انګريز چې هغه غسل هم نه کوي یا ځان هم نه پاکي یا سټ ټشو پیپر استعمالوي د هغه طریقه درته خوخکاری دوه طریقې دي سنت ویل شي طریقې ده یو سنت طریقه د انګريز ده او یو سنت طریقه مبارکه د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم ده اوس خپل ځان ته فکر وکړه چې ته په کومه لار باندې روان چې بس ته کوم خواږي واذا قيل لهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته بخبل کېناست پنسه ورته د سونی سره وې دې ته دا حق نشته چې دا د ګټې نه لاندې راشي وې دې ته دا حق نشته چې دا د ګټې نه لاندې راشي عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ترز وی دا لنګ چې دا لګراخکته کا وی دا لګراخکته کا د مکی شورافا د قبایل مشران به درته سپک ګوري حالانکه عثمان رضی الله تعالی عنہ په قبیلو کې چې د داغي قبیله ته یو حیثیت هم حاصلو هغه خپل هم تاجر او هغه کې هغه هم ځان له یو حیثیت حاصلو عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا طریقه زما د محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا او دا ما ته خو خاله کدی ما ته وی کوم پریدي د کشان وإذا قيل لهم هر کله چې ویل شي دیو ته ماذا انزل ربكم چې څه شی نازل کړی دی رب تاسو نو سوی چې پنسیو چاته کې الګ ولې وبخور کوي الګ ولې خټو کې روانه نه ستاره ایمان په خټو کې پریوته دي ستا عقیده په خټو کې پریوته ده ستا ایمان دومره کمزوري شوی دی چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت له د خټو سره تشبیه ورکړي تاغیل وی چې ته په بوختو کې روانې دا ایمان دې له زنګ لګېدلې دا صفا کول غواړي الله دې معافي وکړي واذا قيل لهم هر کله چې ویل شي دیو ته ماذا انزل ربكم بیا وی تاسو لا اوسم د ګیرې نه نوځئ تاسو لا اوسم د پنسو نه نوځئ اوسم د هغه زړې خبرې کوي او که چېرته بل پیغمبر راغلی هغه تا ته نوې خبره کړې او ستا په ایمان کې دا خبرې بیا خو دې موږ کافر ګڼو خو موږ ته خو چې کوم پیغمبر خبره کړې ده ګاډې نوې خوند کوي کور نوې خوند کوي هر څه نوې خوند کوي جامې نوې خوند کوي خو عقیده زړه خوند کوي چې کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را پرېښې ده هغې کې نوې نوې نه چلېږي واذا قيل لهم هر کله چې ویل شي دیو ته ماذا انزل ربكم چې څه شی نازل کړی دی رب ستاسو دا د هغې اعتراضات دي اوس یې دي کړي اوس هم دا خلک لګیا دي چې دې مړ تا زړې کیسې کې دا به هغه د دې پلاران وي کله چې ویل شي دیو ته دې کافرانو ته چې څه شی نازل کړی دی رب ستاسو قالو نو وی دي اساطیر الاولین اساطیر د اسطوره نه ده افسانې دا خو کیسې دي پخوانۍ چې ورته ویل که الله رب العزت څه رانازل کړي مړه زړې کیسې یې رانازلې کړې زړې کیسې او بلکې یو کس پکې داسې کړی و یو مشر و پکې هغه به چې دی لابړ او د رستم او د دې کیسې میسې به را پیدا کړې ټولې پهلوانانو دا کیسې میسې او بیا به چې دی ځان سره یو ګډېدونکې راوستې وه د هغې اواز هم ډېر ښکلي و نو چې هغې به ګانه وي وبګډېده نو خلکو ته به یې ویې وی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې واقعې بیانوي کیسې نعوذ بالله من ذلک وي هغه ښکلي دي او که زما دا وګوره ګان هم وایي او دا کیسه هم کوي دا ښکلي نو دا هغه زاړه اعتراضات دي د دې هغه اوس هم دي دا وایي لیحوي خلک سپومې ته ورسېده او تاسو لا اوس چې دې زړې خبرې کوي نه لکه دا زړې خبرې خدایي په لار کې رکاوټ نه دی رکاوټ خدا دی چې تا اداره جوړه کړې ده او هغه د نقل نه ډکه ده هغه تعلیم نه کوي یا نقل کوي نقل دا پروت دی چې لسم ته رسي نو خلک عقل زده کوي هغه پاکټ را پیدا کوي
خبره دا ده د تاوان خبره دا ده چې د هغه بنیاد دومره کچه جوړ شي چې هغه یو مضمون په خپله نشي جوړولی. خبره دا د سوچ خبره ده. دغه ردو بدل پکار د زوی د دې قابل جوړ کا چې دی وایي دا دینم زده کي او دنیا په داسې څه ده چې په خپله لګیا یا د چا نقل ته محتاج نه وي. الله یې دا توفیق راکړي. لیحملوا اوزارهم د پاره دي چې دي اوچت کي دا خپل بوجونه کاملتن پورا دا خپل بوجونه اوچت کي. ها د قیامت په ورځ به خپل د ګناهونو دا پیټې اوچتوي چې دا خبرې کوي نو دا د څه دپاره کوي؟ د دې دپاره کوي اوزارهم کاملتن. نو اوزار نه وزیر هم دی ګورې ښه وزیر به یې دې ته وي چې ته تاریخ وګورې چې هغه به د خپلو عوامو پیټې اوچتو د هغې بوج به یې سپکو. لیحملوا اوزارهم د پاره دي چې اوچت کي وزنونو لرا وزنونو د پاره دي چې اوچت کي بوجونو لرا خپل بوجونو لرا کاملتن پورا یوم القیامت په ورځ د قیامت. ومن اوزار الذین او د بوجونو د وزن د هغه کسانو نه یضلونهم چې دي ګمراه کړي دي هغوی لرا بغیر العلم بغیر د علمه بغیر د دلیله. الله رب العزت فرمایي خپل بوج به موچتوي او چې کوم خلک یې بیدارې کړي د کفر لیډران جوړ شوي دي. د کفر لیډر صحیح چې یو کس ګمراهۍ طرف ته رابلي یو کس د خپل هم د ګناه کار کې خپل هم ګانه بجانه وړي او بل ته موبایل ته وراړی چې وایي تیم وره خپل هم فلم ګوري بل هم دعوت ورکړي خپل هم ګناه کې بل هم دعوت ورکړي. نو الله وایي دا خپل بوج به موچتوي. ګوره الله وایي زه ورې نه ویم ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. خو چې دا څوک دي کفر طرف ته راړولې دا څوک دي تا ټي وي ایښي دي او نور خلک یې ګوري دا څوک دي چې دغې طرف ته راوستي دي دا څوک دي چې د ګناه طرف ته راوستي دي تا والله ځای جوړ کړی خلک به کې ګناهونه کوي. دا څوک چې ته والله به یې سیګرټ ورکې ته والله چرس ورکې ته والله شراب ورکې چې څه کې نو دا خپل بوج به هم ستا په سري او د دغې خلکو بوج به هم برداشت کې دا به د قیامت په ورځ باندې بیا جهنم ته سره دې غورځېږي. نو دا نه چې د هغه نه به ګنې ګناه سپکه شي هغه به هم خپل بوج وړي خو چې د هغه څومره ګناه ده دومره ګناه به ورسره ستا کېږي. الله هم دې وساتي. الا خبردار سا ډیر بسی ما هغه څه یزلون چې دي به اوچتوي. دا بوج چې دی دا ډیر بد دی ډیر ناکاره بوج دی ډیر ناکاره وزن دی د دنیا وزن نه دی دا د آخرت د ګناهونو پیټې دی چې تا په دنیا کې تیار کړی دی. نو دا ډیر ناکاره دی. نو موږ مسلمانان یو الحمدلله الله اسلام را نصیب کړی دی چې موږ خپل هم د ګناه نه ځان بچ کړو او کوشش دا وکړو چې خپل مشر کشر رور مسلمان دم د دغه ګناهونو د ګرداب نه بچ کړو. یقینا موږ خپل هم کمزوري دا نه چې ګنې موږ نیکان یو موږ خپله د نهایت کمزوري یو. کوشش وکړو د ځان د سموالي بل هر عمل چې کو پای کې اخلاص پیدا کړو او ورسره د نور غور فکر شروع کړو چې کله موږ بل نیکۍ ته راولو زموږ خپل په نیکۍ باندې به استقامت را نصیب کړي. الله یې توفیق راکړي.